پرون ګوره یو مو ویلي که نه چې په ماښام ټیم کې د دوو رڼاګانو سره زموږ مخامختیا راځي. دغې دواړو ته شفق وایي. څه ورته وایي؟ شفق. چې غروب د شمس څنګه وشي، اخري کناره د نور ښکته شي، نو په هغې پسې فوراً شروع شي شفق احمر. نو په دې افق د پاسه ښه پوره چوت داسې یو زیړوالی سوروالی غونته کې پروت وي، دغې ته وایي شفق احمر. دغه شفق احمر چې کله غروب شي نو د هغې نه بعد بیا یو سپینه پټ هم داسې وي، د هغې سوروالي د پاسه سپینه پټه وي، هغې ته وایي شفق ابیض. ټیک ده. زموږ د امام صاحب په نسبت باندې چې غروب د شفق ابیض وشي نو ماسخوتن ټیم شروع شي، د ماښام ټیم ختم شي او د ماسخوتن ټیم شروع شي. صاحبین وایي چې نه، غروب د شفق احمر وشي نو د ماښام ټیم ختم شي او د ماسخوتن ټیم شروع شي. پوهېږي؟ دغې شفقونو ته یا دغې مختلف قسمه رڼاګانو ته دوی په دې خپله اصطلاح کې څه نومونه اخلي. ټیک ده. او دوی د هغې هغه تحدید څرنګه کوي چې دا شفق په دې زاویه وي، دا شفق په دې زاویه وي. نو په دې 89 نمبر صفحه فصل فی الشفق په دغې کې هغه ذکر کړي دي. کېدای شي په دغې کتاب کې به څه صفحه وي، په دې یو کې د ما سره بل کتاب و هغه نوی او ناشرته په غلطۍ باندې یو کس ته ورغلی دی، دا زوړ ایډیشن دی، نو په دې کې دا صفحې لږې ګډې وډې دي. په دې کې 89 ده فصل فی الشفق 90 وي په دغې کې. د شفق ته دوی وایي ټویلائٹ. څه ورته وایي؟ ټویلائٹ. طلوع آفتاب سے قبل اور غروب آفتاب کے بعد نظر آنے والی مدھم روشنی ٹویلائٹ یا شفق کہلاتی ہے. اس کی عموماً 3 اقسام بیان کی جاتی ہے. عام طور ته دې څو قسمونه وي؟ درې. یو اسٹرانومیکل ٹویلائٹ او یو ناٹیکل ٹویلائٹ او یو سیول ٹویلائٹ. سیول ٹویلائٹ وہ شفق جو اس وقت طلوع یا غروب ہوتی ہے جب سورج کا مرکز افق سے 6 درجے نیچے ہوتا ہے. صبح کے وقت طلوع اور رات کو غروب ہوگا. ناٹیکل سیول ٹویلائٹ سر زموږ څه حکم نه دی متعلق. ناٹیکل ٹویلائٹ وہ شفق جو مرکزی شمس کے افق سے 12 درجے نیچے ہونے کے وقت شروع یا ختم ہوتی ہے. د نور مرکز چې دی دا ځمکه ده، نور د دې غرمې نه را روان دی داسې که نه. ټیک ده. نو دا خو 90 درجې شو که نه. ټیک شوله. نو چې د نور دا ککوړې دې ځای له راورسي دا یې مرکز دی. ټیک ده. 90 دغه او څه پسې دا نو دا چې 12 درجې دلته زاویې جوړېږي. څو جوړېږي؟ 12 درجې. وہ شفق جو مرکز شمس کے افق سے 12 درجہ نیچے ہونے کے وقت شروع یا ختم ہوتی ہے. حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق مغرب کی جانب ناٹیکل ٹویلائٹ کا غروب ہی شفق احمر کا غروب ہے. اگوی دا ناٹیکل ٹویلائٹ چی دی بیاینی ہی دا شفق احمر دی. جبکہ عام نقشوں کے مطابق 15 درجے زیر افق پر شفق احمر غروب ہوگی. ٹھیک شولا. په شامعی کې مختلفو غټو فتاوو کې لیکلي چې د شفق احمر د غروب نه بعد 3 درجې بیا شفق ابیض وي، 3 درجې بعد بیا شفق ابیض غروب کیږي. رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې 12 درجه د دې ځای نه او ټوټل به څو شي 12 او 90 102 په دې شفق احمر غروب شي. ولیکن نور تحقیق دا دی چې نه په 12 باندې دا غروب کیږي نه، بلکې دا 15 پورې ځي. کوم ځای پورې ځي؟ 15 پورې ځي. پوه شوې؟ چې د 15 درجې زاویې جوړېږي نو الو غروب د شفق احمر وشي. پوه شوله؟ हाँ. जबकि आम नक्शों के मुताबिक 15 दर्जे ज़ेर उफ़ुक़ पर शफ़क़ अहमर गुरूब होगी. पैदा इशा के वक़्त में 3 तरह के शफ़क़ों से वास्ता पड़ता है: शफ़क़ अहमर, शफ़क़ अबियज़ मुस्ततीर और शफ़क़ अबियज़ मुस्ततील. हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी रहमहुल्लाह ताला के नज़दीक शफ़क़ अहमर 12 दर्जे ज़ेर उफ़ुक़ पर गुरूब होती है, जबकि मुस्ततीर फजर की तरह 15 पर और मुस्ततील 18 पर. ठीक शोला. بیا وایي چې ګوره دا 15 چې دی نو په دې 15 باندې هغه دغه فجر مستطیر او په 18 فجر مستطیل په دې 15 باندې وي دا رڼا چې دا بس معمولی ښکاره شي. په سهار کې دا رڼا څه نه معمولی بس ښکاره شي، صرف هغه دغه راشي، هغه یو خط غونډه کې داسې جوړ شي. ټیک شو نه. او چې 18 شي نو په دې کې داسې لږ غونډه کې عارض جوړ شي. ټول خو به کیسې دی که نه، هغه عارض چوړایي به کې هم لږه جوړه شي، داسې د مستطیل غونډه کې شکل واخلي. پوهېږې بې؟ یو خو داسې بیخي خط شو که نه او یو هغه مستطیل شو که نه.
وی چې 18 ته شي نو الو پکې هغه مستطیل دی جوړ شي او لږ طول خو پکې اسې و دا یو بوت خو پکې و دویم بوت پکې پیدا شي بیا ٹھیک ده जबकि मुस्ततील फजर की तरफ 15 पर और मुस्ततील 18 पर। यहाँ साहिबीन और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह में इख्तिताम वक़्त मगरिब और इब्तिदाई इशा में इख्तिलाफ है। एहतियात इसमें है कि मगरिब की नमाज 12 दरजे के वक़्त से पहले पढ़ ली जाए, शफ़क़ अहमर न द गुरूब न मखी वो की, और इशा की अजान और नमाज 18 के वक़्त के बाद पढ़ी जाए और मसूदन 18 ना बाद आगे बदीम भी पे इत्तिफाकी टाइम की मुंजराशी और दा बदीम पे इत्तिफाकी टाइम की मुंजराशी ठीक चला, ताकि सबके नज़दीक बिला इख्तिलाफ मगरिब व इशा की अजान और नमाज दुरुस्त हो जाए। बल्दी एस्ट्रानोमिकल ट्वेलाइट वो शफ़क़ जो उस वक़्त शुरू या ख़त्म होती है जब सूरज का मरकज़ उफ़ुक़ से 18 दरजे नीचे होता है। खुलासा है कि 6 दरजे तक की रोशनी सेवल, 6 से 12 तक की रोशनी नाटिकल और 12 से 18 दरजे तक की रोशनी एस्ट्रानोमिकल कहलाती है। दुईदसी हुई ठीक छोला और यह तब दसी हुए 15 न तर 18 पूरे दा एस्ट्रानोमिकल हुई दस हुई एस्ट्रानोमिकल अगर शफ़क़ अबियस और तो पूछ भी ना खाजी 18 दरजे ज़ेर उफ़ुक़ पर सुबह के वक़्त सूरज की पहली रोशनी नमूदार होती है और शाम को 18 दरजे पर गायब हो जाती है ठीक ना। माखाम मासूतन की जदे बिया 18 लवरसी दा मरकज़ दलता सो जाविये जुड़ेगी 18 दरजे ठीक शो ना नुबास दी जाइना दस्ता उफ़ुक़ देखा ना दी जाइना मुकम्मल रना ख़त्मशी ठीक ना। बेच दे दी राजी 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 और दे दी जाइना दनवर राशि दलता 18 दरजे जाविये जोड़े दा 90 दगा शो 18 दा शो नो چې څنګه دې 18 لره ورسین د په دې ځای باندې مونږ ته نره رڼا نمودار شي رڼا ښکار شي چې سوره په بر راځي جو رڼا په بر باندې سي پوهیږي به چې بیا دې شي 15 لور ورسي نو دا غي نه پاخو باندې دلته رڼا خبر شي او سرواله دلته راشي هغه ځړواله بیا نو چې بیا هغه 90 لور ورسي بلکې 90.833 لور ورسي نو ولنۍ کرنې دلته شي ښکار شي د نور هغه ولنۍ سطح شي هغه ښکار شي پوښې به دغه چکر دی مستقل روان دی په دې کې د ماسخوتن عشاء او فجر د دې لپاره یو قسمه زاویه اخلو د دې اوقات چې روباسو او هغه به اخلو 18 درجه سو درجه 18 درجه ٹھیک شولا درجه چې لیکي د پاسه دي شي نه خبره راکول خو پوهیږي به ها او دا 18 درجه خو د دې ځای نه ده کنه دا چې د سمت الراس نشمار نو بیا خو سره 90 غا 108 پوهیږي به دغه شانتي ده د قرنګي په سحر کې نو 90 خو دا شو کنه ٹھیک ده 90 دا شو او 18 پسې نور راشان نو سور زاویه به واخلي د سمت الراس دوه قسمه قیدی دي د لپاره یو قاعده هغه وی چې هغه تا وخت درکې خو حساب د سمت الراس نه کوي تا چې دلته شیخ خکړه یا ته ولاړې نو دا غي د سمت الراس حساب کوي نو هلته به زاویه د عشاء او زاویه د فجر 108 لګي بیا ٹھیک ده بعض نیمه قاعده د سیمشته چې هغه د سمت الراس نه حساب نه کوي بلکې د افق نه حساب کوي د افق حقيقي نه حساب کوي نو الته بیا 108 نه بلکې الته بیا څه لګي 18 فقط که په 15 روبا سے جو 15 بلګي که په 18 روبا سے 18 بلګي په دې که په 15 روبا سے 105 بلګي که په 18 روبا سے 108 بلګي نتیجه وایي کې وشن تراشي ٹھیک شو لا او چا قاعده جوړ کړی د دې په حساب ټوله زاویه کتلې راغسته او چا قاعده جوړ کړی د صرف دقه بس ٹھیک شو لا زوډیکل لایټ یا بروجی روشنی دې دا فجر کاذب ورته وي څه ورته وي فجر کاذب قوس قزح کی طرح ایک انعکاسی روشنی جو سال भर में सिर्फ 2 माह के दौरान बाज़ मकामात पर नमूदार होती है और एस्ट्रोनॉमिकल ट्वेलाइट से काफ़ी पहले बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। पैदा वस्त अगस्त वस्त अक्टूबर में ये रोशनी मशरक़ की तरफ एस्ट्रोनॉमिकल ट्वेलाइट से काफ़ी पहले ज़ाहिर होती है यानी सार डेर मख की ज़ाहिरी पोशे फजर सादिक नो फजर काजिब जी कभी अगर फजर सादिक न काफ़ी मख की इसी तरह ये रोशनी मगरिब की तरफ वस्त फरवरी تا वस्त अप्रैल में ज़ाहिर मगरबी ममालिक چې څومره دي نو هلته بیا د فروری نه راواله تر اپریل پورې د 15 फरवरी نه تر 15 अप्रैल پورې में ज़ाहिर होती है। जॉर्ज एबल در یو سړي نوم دی ने अपनी किताब एक्सप्लोरेशन ऑफ द यूनिवर्स मतबूआ 1964 में ज़ोडिकल लाइट से मुतालिक लिखा है कि इसे बाज़ अवक़ात सुबह काज़िब भी कहा जाता है। इससे ये गलतफहमी हो सकती है कि इसके बाद ज़ाहिर होने वाली एस्ट्रोनॉमिकल ट्वेलाइट सुबह सादिक होगी, लिहाजा वाज़ेह रहे कि ज़ोडिकल लाइट का इस्तिलाह शरीयत यानी फ़जर मुस्ततील वगैरह से कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि ज़ोडिकल लाइट तो फ़जर मुस्ततील एस्ट्रोनॉमिकल ट्वेलाइट से काफ़ी पहले ख़त्म हो जाती है।
ٹھیک نا. نیز یہ سورج کی روشنی ہی نہیں. والتفصیل فی احسن الفتاوی جلد 2 صفحہ بلا بلا. زوڈیکل لائٹ کے متعلق کچھ تفصیلات اس کے خلاف بھی ملتی ہے جو پروفیسر عبداللطیف صاحب نے اپنی کتاب صبح صادق و کاذب میں ذکر کی ہے. فلیراجع. ٹھیک اوس راشه دا زوډیکل لایټ چې ورته وي یا فجر کاذب چې ورته وي دا په حقیقت کې د نور رڼا وي نه. ټیک شو. همیشه دا د نور رڼا نه وي. ټیک ده. دا داسې وشي د بریلیانو کوم امام چې دی امام محمد رضا خان صاحب هغه لیکلي دي چې دا ما بالکل د نصف اللیل په ټیم کې مې لیدلی دا رڼا. پوه دا اصل کې مختلف قسمه ستوري یو بل ته ور مخامخ شي نو دا یو سیاره ده یو ستاره ده. ٹھیک شولا. د سیارې ته پلینټ وي په انګریزي او د ستارې ته سټار وي. ٹھیک ده. دا پلینټ چې وي سیاره په دې کې خپل رڼا وي نه. موږ ته چې د شپې دا سپین ښکاري لکه مریخ ته تر شپې وګوره یا مشتري کولاو ښکاري هغې ته وګوره هم ته د ستوري په شان سپین ښکاري خو هغې کې خپله رڼا نشته په هغې نور پرېوځي او هغه موږ ته رامنعکس کېږي. او هر چې ستاره ده ستوری چې ورته وایي سټار نو په هغې کې خپله ذاتي رڼا وي. هغه د نور نه رڼا اخلي په هغې کې خپله اب ذاتي رڼا ده. نور چې دی دا ستوری دی ستاره ده ځکه د دې رڼا څه ده ذاتي ده. زموږ دا ځمکه چې ده نو دا سیاره ده هغه پلینټ دی ځکه چې ته که سپوږمۍ ته وخېږي او ناستې ځان له مازدیګر ماښام ټایم کې او ځمکې ته ګورې نو دې ځای نه چې تا ته څنګه سپوږمۍ ښکارېږي به تا دلته ځمکه ښکارېږي تکه سپینه. پوهېږې د دې ځای نه چې تا ته مشتري او مریخ او بله سیاره څنګه ښکاري نو که هلته لاړې نو د هغه ځای نه به درته ځمکه داسې یو نور ستوری ښکاري. پوهېږې نو په سیاره کې خپله ذاتي رڼا وي نه هغه باندې نور لګي او د هغې نه رڼا منعکسه کېږي او دا ستاره چې وي په دې کې خپله رڼا وي. نو بعضې ستوري دا ستارې چې کومې دي دا یو بل ته مخامخ شي او هغې نه یو قسمه رڼا جوړه شي او هغه زموږ د دې افق د پاسه داسې په اسمان کې ځای په ځای موږ ته ښکاري. پوهېږې نور خو تیاره وي نور خو غروب شوي وي که نه نو د هغې رڼا اوس په دې ټایم کې هم ستوري وي که نه خو نور وي نو پته یې پکې لګي نو ځکه چې د نور هغه رڼا ته تیزه ده نو هغه مدم ختمه کړي ځان سره د شپې خو بیا دی نه وي نو هغه بعضې ستوري داسې راشي چې د هغې هغه رڼا پرې خورېږي نو هغه رڼا موږ ته ښکارېږي. پوهېږې یا داسې وشي چې په بعضې هغه سیارې یا بعضې سیارچې یا د سیارو مختلف قسمه سپوږمۍ دي دنیا د خدای سپوږمۍ دي په دې نظام کې زموږ په دې تش نظام شمسي کې 165 سپوږمۍ دي زموږ د یوې سپوږمۍ په شان. ټیک ده. داسې په یو سپوږمۍ یا په یو بل سیاره په څه شي باندې د نور هغه رڼا لګي نو د هغې نه موږ ته داسې یو عکس غونده کې راځي. ټیک ده. خو عموما چې د دغې فجر کاذب د دې مشاهدې شوي دي نو دا د فجر صادق په شانتې داسې خور نه وي داسې نه وي. فجر صادق خو دا چې داسې په دې افق باندې به داسې رڼا جوړه شي که نه او ماسخوتن ټایم کې هغه شفق ابیض چې دی نو داسې خور وي پر ورو داسې راکته کړي او دا چې وي نو دا داسې وي کالذنب السرحان داسې حدیث مبارک کې ورته ویلی شي داسې د لومبړي د دې لکۍ په شانتې مونږ کې داسې جوړي یعنې هغه طول پکې وي خو عرض پکې ډېر هغه طول یې د عرض نه سیوا وي. په شفق احمر ابیض په دې کې خو عرض هغه چوړایي چې کومه ده دا به پکې راغلي خو دا به په دې افق د پاسه یې داسې ټیک ده نو دغې ته که ته طول وي او دې ته عرض وي نو طول یې پې سیوا دی نو په دغې بنیاد باندې فجر کاذب نو بیا به د هغې هغه داسې ته چې طول وي نو هغه به کم وي او هغه دې ته چې عرض وي نو دا به یې سیوا وي. پوهېږې نو ګویا کې هغه شفق احمر ابیض خو داسې خور وي او داسې وي داسې وي. ٹھیک ده. او دغې باندې سار کېږي ماسخوتن کېږي څه کېږي نه دغې سره هم د احکاماتو کار نشته. ټیک شوله. ښه جي اوس بل دا خو په زاویو باندې پوه شوئ که نه نو په دې کې به مونږ ځان سره زاویې محفوظ ساتو چې د ماسخوتن او د سهار دپاره به اخلو زاویې شمس 108 د طلوع او د غروب دپاره به اخلو 90.833. ٹھیک ہے. دلته په دې کتاب کې هغه چارټ کوم تکیم ورکړی فجر و عشاء 105 یا 108 ٹھیک شولا او طلوع غروب 90.833 او اشراق دپاره ته وایي چې د اشراق خپل خاص ټایم روباسم د هغې دپاره 88.6 واخله. عصر مکروه چې وي د مازدیګر ټایم کې چې نور زیړې شي پوهېږې که نه هغې ته عصر مکروه ورته هم وایي او هغه کوم وقت ناقص ورته هم وایي که نه پوهېږې چې په هغې کې صرف هغه عصر یومي پکې ادا کېږي بل لمونځ پکې بیا نه دا که ورځ هغه عصر پکې کولی شي بل پکې نشي کولی.
مازدیګر دا ټایم چې دی دا خو د نوافلو دپاره مکروه دی که نه چې د مازدیګر مونځ دی وکړو خو قضا مونځ به یې کولی شي خو چې بیا ماښام ته نږدې چې دا نور هغه زیړې شي په هغې کې بیا قضا مونځ هم نه کوي ټیک ده په هغې کې صرف یو مونځ کولی شي که د دغې مازدیګر تا نه وي کړی بس بل مونځ به کې نه شي کولی ځکه په هغې کې ادا چې وي نو دا ناقصه وي نو چې ستا نه یو مونځ مخکې پاتې شوی دی اوس یې قضا کوې نو هغه ادا خو په تا کامله وکړه نه نو قضا به هم کامله راوړې بس ٹھیک ده نو په وخت ناقص کې خو هغه قضا کامله نه کېږي خو به ناقصه وي نو په دغه ټایم کې به بیا قضا مونځ هم کې نه ٹھیک ده او صرف هدایه به دی کې هغه عصر یومي به کې صرف ادا کولی شي نور نه ٹھیک ده د هغې لپاره هم د زاویې ښي 87.7 د دې سمت الراس نه چې راوالې نو 87.7 چې وي نو به دا دې له چې کله نور راورسي نو په دغه ټایم کې دی زیړ شي دې څه شي دا غروب شوی خو نه وي غروب کېږي خو په 90.833 نو 87.7 88.7 90.7 90.7 درې درجې شوي که نه 90.7 90.8 90.8 دغې له چې راورسي نو غروب وي نو ګویا کې 3 درجې او 1 دقیقه ټیک شوله 1 دقیقه یا 1 نیمه دقیقه 8-3 دی که نه نو 1 نیمه دقیقه یې واخلئ نور 1 درجه توی کوي په 100 منټو کې په 4 منټو کې اوسطا نو 3-4-12 او جو 1 دقیقه سره هغه مثال په تور باندې یو منټ پسې بل راواله د 1 منټ نه کم راځي خو 1 منټ پسې راواله ټیک ده نو مثلا 100 منټه شول 13 منټ شول ټیک ده ته پکې ښه احتیاط ورکړه 15 منټه د ماښام د بانګ نه مخکې مونځ مه کوه 15 منټه چې دي د ماښام د غروب افتاب نه مخکې دا هغه وخت ناقص دی دا څه دی وخت ناقص دا هغه ټایم دی چې په دې کې نور زیړ شي نو بیا به پکې مونځ اودس کې اودس به پکې کې مونځ به پکې نه کې ټیک ده ښه جي دا خو زاویې شوې که نه اوس اوقاتو تخریج کول اوقات ایستل ټیک ده د دې اوقاتو کې به د ټولو نه مخکې ته هغه ځان ته به زاویې پټ کړي چې زما دا زاویې به پکې په کار راځي دویم نمبر د ټولو نه اول به د نصف النهار وخت روباسي څه وخت به روباسي نصف النهار ٹھیک ده او د نصف النهار د وخت لپاره په کار ده چې تا ته سایه اصلي معلوم وي سایه اصلي درته صحیح معلوم وي فیء الزوال ٹھیک ده د دې سایه اصلي د معلومولو طریقه دایره هندیه ویلې وکړه ټیک ده او که ته وایې چې یاره دایرې هندیې کار چې دی لږ اوږد دی لکه چې نن یې جوړه کړي او ټول حساب ولو کړي نو سبا نه ورځ پې بیا سایه اصلي معلومولی شي په پیته باندې چې یاره دې له سوری راورسېد دا اوس ناپ کړه چې د 1 میټر لخته ده نو چې د دې سایه اصلي 100 سنټي میټر راغلی ده سوره راغلی ټیک ده نو چې نن یې پټ کړي نو سبا پې بیا معلومولی شي نو هغه لږ مشقت طلب او یا هغه طول پکې شته دی که نه ټیک ده دوی د دې سایه اصلي معلومولو دپاره هم قاعده جوړه کړې ده صحیح جوړه کړې قاعده نو د هغې قاعدې په بنیاد حسابي قاعده ده نو د هغې په بنیاد باندې ته هر ټایم کې د هر یوې ورځې سایه اصلي معلومولی شي سایه اصلي چې دې معلومه کړه نو د هغې نه بعد بیا وقت نصف النهار هم معلومولی شي په قاعدې سره نو وقت نصف النهار چې دې معلوم کړو دا به ځان سره محفوظ وساتي ټیک شوله اوس اوقات نور معلومه وه د زوال نه مخکې اوقات معلوم کا د زوال نه بعد معلوم کا بعد والا مخکې معلومې کا قبل والا مخکې معلومې خو اوس هر یو چې معلومه خو چې وقت نصف النهار در سره د مخکې نه معلوم وي د وقت نصف النهار نه بعد چې څومره اوقات دي مازدیګر پکې راځي ماښام پکې راځي ماسخوتن پکې راځي عصر مکروه پکې راځي پوهېږې دا چې څوره اوقات ته معلومې نو دا به د نصف النهار سره جمع کې نصف النهار سره به یې څه کې د جمع نه بعد چې کوم شی درشي دا به اصل کې وخت وي ٹھیک ده لکه د مازدیګر لپاره تا قاعده ولګول هغې تا ته یو نتیجه درکړه که نه هغه نتیجه چې درکړه هغه د نصف النهار د وخت سره جمع کړه نو چې څه جواب ترې راغی دا به د مازدیګر وخت وي د غروب افتاب د غروب دپاره د مغرب دپاره چې تا ته کومه نتیجه درکړه دا د نصف النهار سره جمع کړه نو چې بیا کوم جواب درکړو دقه به وخت مغرب وي پوهېږې او د دې نصف النهار نه ماقبل وختونه چې څومره دي لکه باقي طلوع افتاب دی یا فجر صادق دی که نه دغه دوه ټایمونه دي وایي که نه فرض مونځ دپاره به کې صرف فجر صادق دی نو د هغې باندې چې د قاعده ولګول او کوم ټایم کوم جواب یې درکړو نو هغه به د نصف النهار نه منفي کړي او د نصف النهار نه څه کړي چې منفي دي کو څه جواب راغی دقه به وقت فجر وي دا به څه وي وقت فجر د دې نه معلومه شوه چې وقت نصف النهار لازمي دی په ټولو کې که نه د ده معلومول په حسابي طریقه چې اوقات معلومې مخکې د ده معلومول څه دي لازمي دي پوهېږې پې او د معلومولو نه مخکې سایه اصلي معلومول څه دي ضروري دي ټیک ده
بیا که دی ته په خپله قاعده سره معلومې نو بیا پکې سایه اصلي ته ضرورت هم نه راځي خو به هر حال سایه اصلي خو د وقت د نصف النهار دپاره یو لازمي شی دی که نه ټیک ده نو زده کوو به یې که په دایرې هندیې موقع نه وي که د شپې د ستوري نه هغه خط مونږ نشو معلومولی یا د هغې موقع نه وي هغه هم چې خط ته نن معلوم کړي نو سبا به درته بیا جواب درکوي ټیک ده چې هغې خط له کله سوری را رسېدو نو سبا به بیا جواب راوځي نو که د هغې موقع نه وي نو د دغې سایه اصلي دپاره قاعده هم شته دی نه پوهېږي ټیک شو د دې